شیخ قاسم هغه پلارم شیخ الحدیث او 50 سال تقریبا هغه بخاری شریف پڑھاوي هغه په مدرسه کې سکه تقریبا 800 طالبانو بخاری شریف د اول نه واخله تر اخره پورې هغه زده کړله هغه نن یو ګریخرل یو انسان نه هغه وټونه وبیلل دا د مسلمانانو د شکست دین علاوه نور څه وي لکه دی مولا جامه مونږ دومره مولا ته مونږ دومره سپک ګورو او بیا مونږ وایو چې مولا د سیاست سره څه کار دی مولا ته مصلی ته مولا مخکې کی او هغه ستا جنت ذمہداري دا منظور موږ جنت د پاره کوو کنه کوو چې ستا جنت په دغه لار کې په مولا باندې اعتماد شتا کدا مولا بد وي ستا منځونه تباه شو ته خو جهنم ته بلار شي کنه چې مولا منځونه قبول نشي چې مولا خائن وي چې مولا ایماندار نه وي چې مولا کرپشنی وي او رسول الله فرمایي د ټولو نه بدترین ګناه څه شي دا د بل مسلمان حق خوړل الله رب العالمین خپل حق معاف کوي خو د بل انسان حق نه معاف کوي که هر څومره توبه وباسي کدا مولا کرپشنی وي د دې خو یو منځم نه قبليږي بیا خپل ټول منځونه وګرځوي بل یو زمونږ استاد مفتی ګوهر علي شاه صاحب هغه 250 مفتیان دیزل هغه نه فارغ شوله او هغه تقریبا په کال کې هغه نه 3-4 هزار مولیان فارغيږي هغه یو فاسق او فاجر د لاسه هغه میدان بیلی دا اخر مونږ ولې د سکو مولوی صاحب مفتی صاحب پرون مونږ ته وی وای دغه کم کسانو چې ګټلې دي دیو دا ډول نه ډول وای دا ډولونه راوستي دی او دغه شان ډمان راغلي زمون کور مخې ته دا ډول بجاوي او مونږ په سینارې لګوي نن مسلمانان څومره ذلیل شو